ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. الله چې انسان سره ډیلینګ کوي، الله چې انسان له جنت ورکوي، الله چې انسان سره بیع کړی دا، مقابله کې نفس ذکر کړی دی. انسان به مال مقابله کې خپل ځان حواله کوي. ما د ځان د حواله کېدو خبره وکړه. الله پاک دی ته چې خپل ځانم الله ته حواله کې، ځان او خپل ذات او نفس به پاک کې الله ته به حواله کې. جنت او د جنت قیمت په دنیا کې دو سیزونه دي. اوس موتا تا چې جنت ملاویږي او د الله رضا ملاویږي، د هغې قیمت الله قرآن کې دو سیزه ذکر کړي دي. ته به دا دو سیزه ورکې، الله به مقابله کې جنت درکوي. په هغې کې د ټولو نه مخکې قرآن کې الله فرمایي انفسهم، ته به خپل ځان الله له ورکې، خپل نفس به الله ته حواله کې، نو مقابله کې به جنت ملاوي. او دا خپل ځان الله ته حواله کول زما محترمو ډیر ګران کار دی. ځکه که د دنیا بار مونږ وګورو، یو سړی 5 وخته مونځ ته نه فارغېږي، او که ځان هم فارغوي، اکثر تاسو وینئ رامنډې وایي. رامنډې ولې وایي؟ دې دپاره رامنډې وایي چې کله تکبیر اولا وشي او په سپیکر باندې اواز ووري نو رامنډې وایي. ورنه وخت خو معلومي، هر چا سره موبایل کې ګړی ده، ورته پته لګېږي چې ټیم برابر دی د مونځ. خو نه، ټیم دونه نشته چې ځان 2 منټه مخکې مسجد ته ورسوم، دونه وخت نشته. د قیامت علامات دي زما محترم، چې کله لومبې تکبیر وشي په هر مسجد کې اوس سپیکر لګېدلي، الا ماشاءالله چېرته د کلو په دغه کې به سپیکر نی. ورنه اوس چې د بازار څومره مساجد دي پکې سپیکرې لګېدلي دي، بازار والو ته اواز ځي، لومبې تکبیر وشي دی رامنډې وایي جومات ته. الله ته ځان حواله کول ډېر ګران دی زما محترم. او تا نه چې څه جوړېږم، تا او د الله رابطه چې جوړېږم، ته چې الله ته خپل نفس حواله کې، د ټولو نه مخکې به خپل ذات پاک کې، نو بیا به الله ته حواله کې. ورنه د الله پلیت شي، زمو ستا په دنیا کې پلیت شي نه دی خوښ، نو زما د رب هم پلیت شي نه دی خوښ. زما رب پاک دی، پاک شیخ وخی. دغه رنګ قرآن کې که الله فرمایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، الله چې انسان سره ډیلینګ کوي، الله چې انسان له جنت ورکوي، الله چې انسان سره بیع کړی دا، مقابله کې نفس ذکر کړی دی. انسان به مال مقابله کې خپل ځان حواله کوي. ما د ځان د حواله کېدو خبره وکړه. الله پاک دی ته چې خپل ځانم الله ته حواله کې، ځان او خپل ذات او نفس به پاک کې الله ته به حواله کې. استاد نفس او استاد ذات به پاکیږي څنګه؟ دا به پاکیږي د الله والو په صحبت کې، دا به پاکیږي په مسجد کې، دا به پاکیږي په مراکزو تبلیغي مرکزونو کې، دا به پاکیږي د الله والو په خانقاګانو کې، دا به پاکیږي د علماو په صحبت کې. زما محترمو، که ما تاسو سوچو نو ما سره د لپاره وخت نشته، د الله والو د لپاره ما سره ټایم نشته، د جمعات لپاره ما سره ټایم نشته، ما مخکې وي، د مدرسې لپاره ما سره ټایم نشته. دا څه کې ما که خپل اولاد ولدم داخل کړی دی، خپل بچی مې قاري صاحب سره داخل کړی دی، ما سره دا وخت هم نشته چې زه د خپل بچي تپوس وکړم چې قاري صاحب بچی راځي که نه، یاره جي بس که راغې راغې که رانغې رانغې. او چې سکول کې د داخل کړم، زه ماسټر صاحب ته به حاضریم کې میاشت کې یو پیره د ماسټر صاحب بچی، نو ستا بچی ته به سبخی او پیسې به موله ورکې، نو اله به بچي ته، او چې کله د دین خبره راله قسم دی بیا تا سره وخت نشته، په دې خفه کېږې ما. نو الله وفرمایل ځکه تعالی جنت تر کوم، خپل نفس به پاک کې او ما ته به حواله کې. ما وې نفس که پاکیږي د الله والو په یا حبیب سلام علیکا سلام